هر نامه باندې اوس فتنه پیدا شول دا خلکو کار وچلوي دا خلکو فکر ووهلی چې ګوره د پیر نامه ته خلک قدر لري اوس د پیرانو په نامه باندې په پښین کې خانقاوې خلاص دي دا د ملا صمد زامنان دي اعلام ښکاره وهابیت ته کار کوي نه مې د خانقاوې کار د وهابیت روان دي په دا بازار کې دي دغه زموږ ملایان یې ملګري دي ورسره ناستې ولاړ وي زه به یوه خبره درته وکړم ما دلته یو کتاب لیکلی دی دا تحقیق المختار په نامه باندې دا پښین کې مشهوره کتاب دی دلته را زموږ د پښین دا د ملا صمد زامنان د پنجپیریان راولاړ شول دا لوی لوی مدرسو ته یې خطونه واستول او ورته ویې ویل چې دا کتاب څنګه دی نو هلته یې څو طالبانو فتواې ورلره ورکړلې نم خیلوړ دي نم یې لوړ دي کور یې ډګر دی دا داسې دي زه خلکو ته وایم بې ادبي دي معافي لکه ډول اواز یې در رابل کوي در سره رسېږي خو نس یې خالي دی په نس کې شی نسته نیم یې غټ نومان دي د دې مدرسو والا خو داسې شان پکې ناست دي قسم دی که خپل د کتاب رسته و چپه ورته معلومیږي فتوا یې ورکړلې وایي دا مسلې غلطې دي سمه ده غلطې دي خدای دې خیر درکړي یو ورځ مې ټلیفون سره وکړي په دغه ټلیفون کې ټلیفون ستا ما اوس پرون نشر کړی یم یو ورځ مې ټلیفون د یو مفتي سره وکړي مفتي صاحب تا ولې دا ویلي چې دا مسایل غلطې دي وایي زه خبر لا نه یم دا یو طالب دوکه وکړل دا یو طالب چل وکړي دا یو طالب موږ خطا ایستلي ستا کتاب راواستو چې موږ برته دا مسله رد کړو کتاب مې ورواستوي خواري مې ورته وکړل چې ور مې وړي چې کتاب یې کتلی دی طالب ورته ناست دی شیخ صاحب څنګه سو وایي په کتاب کې خو مې غلط ځای نه کوي پیدا خالص دا یو ځای غلطي پکې ستا معلومه ده دا مولوي صاحب سم سړی نه دی د مولانا حمدالله جان ډاګي بابا یې ور یاد کړي دي د هغه نوم یې ډېر غټ لیکلی دی خو زما د پلار نوم یې په ډېرو غټو القابو نه دی لیکلی معلومه ده دا سم سړی نه دی پلار نوم دې غټ نه دی لیکلی ایا ستا د پلار د نامه سره مې پیغمبر لیکلی وای دا مې نه دی لیکلی چې پیغمبر مفتي سیف الله علیه السلام بل څه خو نه دی پلار نوم دې غټ نه دی لیکلی ایا ستا د پلار د نامه سره مې پیغمبر لیکلی وای دا مې نه دی لیکلی چې پیغمبر مفتي سیف الله علیه السلام بل څه خو نه دی پاته د مفتي سیف الله حقانی صاحب زوی دی موږ یې پلار ته قدر لرو خو دغسې ناپوهانو جاهلانو ته که د هر چا زامنان وي چې زموږ دین ردوي موږ یې ورردوو نن دغسې جهال خلک نن پیدا سوه چې پر خپلو پلرو باندې بدې فتواوې لګي نور نه ما ستا د پلار نوم په چیش لیکلی وی خو دا مې لیکلی دی چې مفتي سیف الله حقانی شیخ الحدیث اوس په زما د پلار نوم دې غټ نه دی لیکلی طالب ته دغه خبره کړې ده نو زما د پلار د نامه سره د پلار د نامه سره ما پیغمبر نه دی لیکلی بس د خوا به نن دغسې مفتیان ته راغلل نن وداسې ملایان ته راغلل پرون مې ټلیفون ور وکړي په دا ټلیفون کې ټایپ دا طالبان زموږ مدرسې استادان ناست صحبت چې مې ورسره وکړي داسې د بد اخلاقي لهجه را سره استعمالوي نو زه ورته وایم په مفتي صاحب ماته یو چا ستا لمبر راکړي چې خو زموږ مشران یاست زه ملا یم دی کمزوري ملا یم دا مسلې ګورم ستا سره یو څه پوښتنې کوم درته وایم ستا سره څه حال شریکوم چې زه دغه مسلو کې پر حق یم که خطا یم یو مشوره کوم بس خوشحاله سو نفس ورته غټ سو او ما سره یو څوک مشوره کوي بلکل وایي جي مشوره وکړه نو مې مشوره دا ورسره وکړل ما دلته یو چا پوښتنه را سره وکړل وایي دا یا محمدو ویل څنګه دي نو مې داستی د حقانیې فتاوا وکتل فتاوا حقانیې لیکلي دي که سړی عقیده د حاضر و ناظر نه لري یا محمدو ویل جایز دي او د مفتي محمد فرید رحمه الله ستی د مدرسې فتاوا مې وکتل هغې لیکلي دي صحیح العقیده کے لیے یا محمدو کینا جایز ہے مال دا څنګه فتاواوي دي دا خو ډېرې ښې فتاواوي دي خو د دې د مدرسې دي بیخي ښه فتاواوي دي مال دا فتوا یې صحیح ده او جي بلکل صحیح ده مال خدای دې خیر درکړي بله پوښتنه مې ځینې وکړل مال دا فتاوا پر دې لیکلي دي وایي دا دعا بعد سنت او دعا بعد الجنازه دا صحیح اعمال دي دا مستحب طریقې دي پروا نه کوي او دا یې لیکلي دي چې دعا بعد الجنازه چې بعد کسر الصفوف اوسي دا پروا نه کوي قبل کسر الصفوف مکروه ده وایي دا یې بیخي ښه خبره لیکلې دا بلکل صحیح عقیده ده مال شا درېیمه مسله ده یوه مسله را مال پوښتم ول ویې پوښته مال ستا د پلار کتاب زما سره راسره دی د مفتي سیف الله حقاني صاحب هغه لیکلي دي وایي ښځې به په تبلیغ نه ځي د ښځو تبلیغ حرام دی کشف الغطاء عن تبلیغ النساء مال دا څنګه کتاب دی وایي جي دا خو ډېر معتمد کتاب دی دا خو ډېر ښه کتاب دی که څوک مني که نه مني زما پلار خو حوالې ورکړي دي درې سره مسلې سمې شولې نو مې ورته ویله مال نو په سترګو ړوند سې د اسمان ټکه چې در باندې تا چولې ټمبه مې پر روغ ورځوي ما ته وایي تا ما ته یوه خبره وکړل اوس بله خبره کوې مال زه خلکو ته دغه ښکاره کوم چې ګوره دغسې باطل پرسته مفتیان نن په مدرسو کې ناست نن دغسې جهال خلک ناست دي چې زما په نامه مسله وچلېدل ناروا ده که د ده د پلار په نامه وچلېدل هغه مسله بیا روا ده نن دغسې خلک دي نن اطمینان د مابین زه پورته سوی دی ټلیفون یې راباندې بند کړئ چې بل وخت ما ته ټلیفون راونه کړي ټلیفون یې کاټ کړي مال پرېږدم دې نه اوس دې ځان ته اور ولټوئ اوس دې پرېږدم نه نن دغسې حال
دا په دوسې مدرسو کې ناست دي مشران یې زموږ قدرمن خلک وه مشران یې زموږ استادان دي خو دغسې جهال خلک نن د خلکو پر مسلو باندې ناست نن په داسې جهالو خلکو باندې زموږ د اسلافو او زموږ د مذهب او د دین رنګ بدیږي نعره رسالت خلیفه اسلاف فاتح آغا صاحب مقصد د خبرې مې دا دی خبره مې د غونډه پر دا موضوع نه اوږدول اوږده شوله مقصد مې دا دی چې ګوري د